امن و امان په حوالې سره که موږ د خپلې ضلع خبره وکړو که د صوبې خبره وکړو که د وطن خبره وکړو په دا کې په ضلعي سطح په صوبایي سطح په مرکزي سطح د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم خدمت دی یا کوم کردار دی په امن راوستلو کې هغه د چا نه پټ نه دی چې هغه زنده ثبوت د سوت متاثرین او بیا په 3 میاشتې کې نه د هغو واپسي خپلو کورونو له باقي موږ الزام په چا باندې نه یې لګولی موږ دا خبره کوو چې د 15 کالو نه د پی ټي آی ګورنمنټ په دا صوبه کې دی موله د دو وښیي چې د دو ضلعي صوبایي او مرکزي قیادت په دهشتګردۍ باندې خبره کړې وي د نیو په علم کې راغلی چې د صوبایي ګورنمنټ په کومه ذمهوري وه هغه به سر عام چغې والی د موږ لکه اوس حیدرحوتي سابقه همدغه شانتې د موږ شهید بشیر بلور صاحب میاں افتخار حسین صاحب د دغو هغه جملې د چا نه ویرې نه دي چې دغو لا به تریټم و په دغو پسې به خودکشن ګرځېدل دغه لا د ظلم قوتونه هم یو شوي وو خو لهذا دغو به د سیلاب مقابلان کوله دغو به د زلزلې مقابلان کوله د هغې دپاره به چې کوم هغه و د خپلو عوامو سره به شانه بشانه ویلوړ وو خلک کډوال شولو تر اوسه پورې صوبایي ګورنمنټ د دغې دپاره کوم سټیپ اوچت کړی دی یا په ضلعي سطح باندې یا د الوکې چې کوم د دو ایم ان اګون ایم پی اګون دي زه د ضلع خیبر خبره وکړم چې د تورونه نن کاډر راونې دي دغو څه اقدام اوچت کړی دی دا د عوامي نیشنل پارټۍ کردار دی چې په ضلعي سطح باندې زه یو داسې سټیپ اخلم چې تر اوسه پورې د صوبایي ګورنمنټ چې ورسره دی او د صوبې او د مرکز مشرون یې دي زه چیلنج ورکوم چې نن مو په کومه طریقه باندې کوشش راونه کړی په کومه طریقه مو د ضلع خیبر د عوامي نیشنل پارټۍ د ایجنډانو باندې مو کم کوشش شروع کړو د امن و امان دپاره زه چیلنج ورکوم چې د بروبر تر اوسه کړی و د خیبر قومي اتحاد په نومه باندې موږ یوه جرګه جوړه کړې وه چې په افغانستان کې کم نوس خلک دي د موږ چې د دغو سره مذاکرات وشي او دا خپلې الوکې له په پوره امنه طریقه باندې روشي په هغه کې د موږ سره سیاسي او قومي خلک ټول متفق وو خو په اواخ کې د موږ د ملک چې کوم ذمهور خلک وو په هغو کې چینجنګ راغلو د موږ د ملک آرمي چیف بدل شو کور کمانډر بدل شولو په دا کې د لطیف للاب شونتې شخصیت چې کوم دی هغه پکې شهید شولو نو هغه چې کم عمل و هغه په نیمې کې پوتې شولو نن هم چې موږ کم کوشش کوو موږ ډایرکټ دا نه دی ویلي چې طالب د دغې الوکې له روشي طالب د موسل له روشي موږ دا ویایو چې په اوس وخت کې صوبایي ګورنمنټ له پکور دي چې دا د دغشي ذمهوري وخلي لکه څنګه په ایپکس کمیټې کې د موږ وزیر اعلی دستخط کړی دی د اپریشن د ورکولو آغاز یې کړی دغه شونتې وسره پکور دي چې یو طرف له د اپریشن اجازات ورکړلو بل طرف له د دغو متاثرینو دپاره د دغو د تعلیم د صحت یا د دغو دپاره د استوګنې زوی لکه څنګه عوامي نیشنل پارټۍ به د دغې هر څه ذمهوري اخیستله یو ټیم به یې ورکړلو چې په 3 میاشتې کې یا په 2 میاشتې کې به موږ تاسې خپله الوکې له واپس بوځو لکه زنده ثبوت یا ملکنډ و ثبوت دا د چا نه پټه خبره موږ دغه شونتې په صوبایي ګورنمنټ باندې غږ کوو او بیا مې ته دا وویلو چې که ته په مذاکراتو باندې نه پوهېږې او د عمل د زده نه وي یا در کې بزدلي وي نو موږ د عوامي نیشنل پارټۍ چې کم ضلعي خلک یو په ضلعي سطح باندې ځکه چې موږ په ضلع خیبر کې مسله ده موږ د تو هر قسم مذاکراتو رهبرۍ له تیار یو چې دا کم خلک دي د دغو سره که ته د مذاکراتو په لیار باندې خبره کوې که د ډازبندۍ په هغه باندې کوې چې موږ د دغو خلکو سره د ډازبندۍ کوشش وکړو دا د دغه وطن خلک دي داسې نه دي چې بل زوی پیداوار دی دا د مو د تو د قبایلو د پښتنو د پاکستان بچي دي اوس ټولو نه وړوکی سټیپ د موږ دا رایي چې موږ لوټ شو طالب له سول وکړو خو ورته وایو چې دا 2 میاشتې په دا وطن کې وورېدو دا خلک کډول کېږي دا غربت دی دا د توسې والدین دي د توسې خویندې دي توسې مهرباني وکړو چې لاندې کلیو له مرګ وزېږو لاندې کلیو کې چې توسې په آرمي باندې فایرنګ کوو یا د سنیپر هغه کوو ضرور خبره رو چې هغه به په دغه ځای باندې بمبوري کوي ځکه چې هغه به وایي چې دلته که طالب موجوده دی نو خامخا عام شهري له لکه څنګه توان ورسېدلو داسې به په بعد کې بیا هم رسېږي نو موږ دستي دغه یو عمل شروع کړی دلته په خیبر کې چې د امن و امان خبره کوې د خپل وطن خبره کوې
د خپل بچي د مستقبل خبره کوي، سهار به په دو لګوي، د خپل سهار نه به تیریږي، هله به ته په مذاکراتو کې کم یوبېږي، هله به ته په امن کې کم یوبېږي، ته به روبرو خبره کوي. نو لکه څنګه نن موږ په پریس کانفرنس کې خبره وکړه انشاءالله عوامي نیشنل پارټي چې کومه ده د دغه پریس کانفرنس نه مخکې زیلي چې کم ملګري دي په هغه کې د دو کردار دی او د دا نه بعد به مخ کوي. خو د جرګې مرکې لکه ځینې خبرې داسې وي چې دا د وخت نه مخکې هره یوه خبره چې د وخت نه مخکې وکړي و د وخت والا خبره د وخت نه وروسته وکړي دا توان کوي. بیا انشاءالله د ټیم سره چې موږ کوم کوشش ته بیا وځي.